وزلجنا 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 وشوا په خاورو راته کېږده ځنګنونه زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی وشوا په خاورو راته کېږده ځنګنونه زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی حسین کوزیږي وشوه خاورو په ګردونه زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی وشوه په خاورو راته کېږده ځنګنونه زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی وشوا په خاورو راته کېږده ځنګنونه زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی زلجنا ډېر زخمي زخمي یم په وینو رنګ زه د خیالي یم په وینو رنګ زه د خیالي یم زلجنا ډېر زخمي زخمي یم په وینو رنګ زه د خیالي یم په وینو رنګ زه د خیالي یم وکسا بدانې مه بېشماره دي زخمونه زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی وشوا په خاورو راته کېږده ځنګنونه زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی وشوا په خاورو راته کېږده ځنګنونه زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی زلجنا روم کوزوا سخته ګرمي دی زلجنا یو معصوم زمانه کې د شیعو څه کسان امام معصوم په خدمت کې راورسېدل امام معصوم ته دی ای ابن رسول الله مو یو ډاله یو ګروپ جوړ کړی دی و هغه ګروپ کې هغه کسان مو ځان سره شامل کړي دي چې کوم د مو هم فکر دي مو نظریه والا دي لکه څرنګه هر چېرته اوس زمانې کې هم خلک خپل هم فکر کسان راټولوي هغو کسانو امام ته وویله چې موږ هم همدغه کار کړی دی ځنه کسان مې راټول کړي دي څومره هم فکر یو یوه ځای ته شوي یو امام علیه السلام د ورته فرمایش کوي ورته یایي ده څه تاسې چی شي باندې خلک راټول کړي دي یوه ځای ته ویلی څوک چې مو سره هم نظر وي هم فکر وي محمد وآل محمد بلندتر سلام نعره تکبیر نعره رسالت نعره پاکستانی کلمان نعره امام علیه السلام کله د هغو خلکو خبرې واورېدلې امام د ورته فرمایش کوي ورته یایي ده چې تاسې سره یو شی دی چې هغه باندې په کار دی تاسې متفق شوی هغه باندې تاسې راټول شوی و هغه نه علاوه که نورو
نظریو و فکرو باندې ایوځي تر ټول شوی و یو ګوند یو ګروپ جوړ کوی دغه کار مې غلط دی پوښتنه وکړله ای ابن رسول الله چی شي باندې راټول شو امام علیه السلام د ورته فرمایش کوي تاسې په کار دی هر یو هغه کس خپل ګروپ کې خپل ګوند کې واخلوی چې کوم څوک ولایت امیر المؤمنین علیه السلام باندې راټول شوي یعنی تاسې راټولېدلې ایوځي هم فکر شولې مرکز مختلف فکرونه نه دي تاسې ایوځي باندې راټولېدلې یو سټیج هغه څه شی دی ولایت اهل بیت علیهم السلام د شیعتوب دی ځکه د زیارت جامعه کبیره کې فرمایش کوي وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة واتلفت الفرقة تاسې ولایت سره ټول اختلافات ختم شوي دي و ټول خلق یوځي ته راټول شوي دي یعنی ټول شیعه تاسې ولایت باندې راټول شوي دي اغنه ورسته بیا اختلاف نشته دی اوس هم ما و تا دپاره اتفاق دپاره یک یو مرکز دی هغه چی شی دی ولایت اهل بیت علیهم السلام هغه دی شیعتوب چې هغه باندې مو ټول په کار دی متفق وو قسم قسم نظریات دي قسم قسم خلق دي هغه ذاتي نظریات ذاتي فکرونه به ټول لرې کوي کسی به تا سره کچوکې وشي باندې هم عقیده دی هم فکر دی هغسې په کار دی ته یې وځي ته شي هغه دی ولایت اهل بیت علیهم السلام و دین علاوه کلی وطن مشرتوب کشرتوب یا بل څه وجې نه کوم مختلف فکرونه دي دوی وجې نه اختلاف نه دی په کار اوس د تاسې کس وی هر طرف نه دغه کوشش دی څه مؤمنینو منځ کې اختلاف واچولی شي مؤمنین یو بل نه بیل کی یو بل نه جدا کی نه داسې حالاتو کې خصوصا د تاسې علاقې ته کوم پروګرام جوړ شوی دی چې تاسې کې اختلاف واچولی شي دې دپاره چې تاسې علاقې کې عزت و احترام سره خپل از مذهبي عقایدو سره زندگی هله تاسې تېروی شوی چې که چیرې تاسې کې اتفاق و اتحاد وي که چیرې اتفاق و اتحاد د کې نه وي نو بیا تاسې عزت سره زندگی نشوی تېرولی کوشش یې د کېږي مشر په نامې کشر په نامې اختلافات دا مشران د دې علاقې څومره مشران دي دغه مشران د قوم خدمت کوي اختلاف ورسره حق لري خو دغه اختلاف به سټیجو ته نه ربسې تا مشر کار مې مشر خائن نه دی خیانتکار نه دی همداسې کشر دا نه دی چې تا کشر مشر ته عرض کوم دا کشر د جذبتي دی خو تا کشر لیونی نه دی چې ته وایې ته عقل نه لرې ته نه پوهېږې داسې نه دی ځوان هم پوهېږي مشر هم پوهېږي که چیرې څه خبرې دي ځوان په کار دی هغه خبرې مشر سره ډسکس کی مشر احترام متویر کی و کشر ته هم دغه حق نه دی چې هغه وایي ما مشر خائن دی ما مشر خیانتکار دی نه تا مشرانو خیانت نه دی کړی غلطۍ ورنه شوي دي کېږي به خو داسې نه دی چې مشران ایمو خیانتکار وي څه د کونج لیزایو مشران څه د نور کارم مشران لذا هر علاقې کې اتفاق و اتحاد سره زندگی په کار دی خو هغه یوه کلي کې د مشرانو و د کشرانو ملکر کمیټه دی یا بل ځای کې بل څه شی دی ټولو سره اتفاق سره مینې محبت سره مې که زندگی تیره نه کړله سازشونه د درته کېږي خصوصا تاسې علاقې نه زه ښه خبر یم و موږ واورو چې تاسې علاقې دپاره
ډېر غټ سازشونه تیار شوي دي دغه سازشونه هله ناکام کیږي چې تاسې اتفاق و اتحاد سره زندگی تېروئ مو دپاره د اتفاق مرکز عرض مو وکړلو ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام دی دینه پورته بل هیڅ شي باندې مو نشو راټولېدلی و دغه که چیرې مو مشران یا کشران خپلو اختلافاتو کې پریوزي نه هغه شهدا څه مذهب دفاع دپاره وینه تاله کړي دی هغوی ته به سبا څه جواب مو ورکوو هغوی به وایي چې مو مذهب نه دفاع دپاره ځان قربان کړلو و تاسې مونه ورسته اختلافات کوئ نو امید دی چې د مو هرې علاقې کې اتفاق و اتحاد سره به خلک زندگی تیروي دغو بچیو دغو ځوانانو قربانۍ ورکړي دي همدغو قربانیو وجې نه د مونږ دلته عزت و احترام سره زندگی تیروو نن که تاسې علاقې کې دی که بلې علاقې کې دی همدغو شهداو وینې وجه دی چې ما و تا دلته عزت سره زندگی تیروو وګرنه نورو ځایو ته ته سترګې وغړوه چې ځنه ځایو کې څومره مشکلاتو سره مو دینی وړونه مخامخ شوي دي ځنه اختلافات ځنه خبرې پرېږدو یوه ځای ته راټول شو و دغه سوچ وکړو چې آیا امام که چیرې نن ظهور وکړي امام به ما و تا اختلاف نه خوشحال وي یا امام به دا غواړي چې د ما څومره شیعه دي هغه یوه ځای ته راټول شي و ته تصور وکړه امام رضایت چی کې دی بس خپل عرایض ختموم هغه وخت د غم و د عزا وخت دی که ته سترګې وغړوې نن خو د انم محرم مزدیګر دی تصویر ځان ته ذهن کې راوله نن نه 1400 کاله مخکې انم مزدیګر کې به کربلا کې خیمهګاه کې کوم حال و ویلې بیبیان مغس زلو کې خوشحال دي ویلې کربلا کې میړنی د کربلا علمدار جمدی دی وړه بیبي د چا ته رسي وړه بیبي د علمدار د کربلا باندې ډډه د علمدار د کربلا ته د رسي یایي چې ابوالفضل العباس علیه السلام امر وکړلو خیمهګانه څټ طرف ته خندق وکندي ویلې ځکه چې داسې نه وي چې څټ طرف نه ظالمین حمله وکړي نن خو اهل بیت نن خو بیبیانې د انم مزدګر باندې زړه کې ډډه دي چې د مو میړنی علمدار د کربلا شته دی خیمهګاه کې علي اکبر ژمدی دی خو زه نه یم خبر کله لسم مزدګر شوی وي چې کله لسم مزدګر شوی وي هغه وخت به وړې بیبي چې کله سترګې غړولې وي علمدار د کربلا په خیمهګاه کې نشته دی وړې بیبي به چاته فریادونه کړي وي چېرته به لاړه وي وړه بیبي زه نه یم خبر خو یو داسې وخت راغللو لسم مزدګر باندې چې وړې بیبي سترګې وغړولې شط فرات ته ورته یې ده چې د ما ګرانه تره وړې بړې سکینه ته لږې سترګې وغړوه شپه د بیا د چېرته لټوم زه پښتنه درنه اوس وروره کوم زه لسم شپه د بیا د چېرته لټوم زه یوه پښتنه درنه اوس وروره کوم زه علمداره زه خو کور نه وتې نه یم شمدون کې میره سترګې ولیدوم زه یا یتیمانو پاره څنګه کېږي وروره یا سبا شپې وروره دا چېرته لټوم زه یتیمانو پاره مو نه دی لیدلي سکینه څنګه په خاورو څملوم زه
یتیمانو پر امان دې لیدلې سکینه څنګه په خاورو څملوم زه ماته توره کومه لاس کې وي عباسه که نږدې چوک راتلو کوم غږ به کوم زه یا اوسه پورې مو به زور لیدلی نه دی یا په بازار و عباسه څنګه څوم زه اوسه پورې مو به زور لیدلی نه دی په بازارو به عباسه څنګه څوم زه میړنی څه وتیایي میړني ته خور زه بلا د سایه نه یم زلونو سره دوه لاسونه بیا به څنګه پټوم زه یا د قیدي پیشي دربار کې څنګه کېږي یا څه ظالمه ته دربار کې ودروم زه ډېر غیرت نه عباس کېناستو په خاورو ډېرې ستړي خورې زور درته کوم زه ډېر غیرت نه عباس کېناستو په خاورو ډېرې ستړي خورې سوال درته کوم زه یا تو حسین ته وایه لږ مچان ته پرېږدي کربلو دلته په څټ وړې روم زه یا بیا بل چوک ته شان ته نه بوځي عباس نه یا کته که ظالم لښکر ته وښیم زه حسنینا خور بکری پیچی چاپ کی از گردن خوری بام درنی کوام زه یا حسین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عزادار و مزدگار ټیم دی ډېره معافي غواړم جلوس کې به تاسو لیدلی وي هر یو جلوس کې د عباس نشان روان دی نن خو شکر دی نشان سالم دی ډېر ښکلی د بریښي کربلا کې هم لسم شپې باندې دغه نشان خیمو کې لګېدلی و بیبیان یا ډډه وي ما سره که جملې سختې شوې زمانې مولا قسم درته کوم ما ته به معافي کوئ عباس وفا کې مجسم دی عباس اطاعت کې مجسم دی
الله رب العزت عباس ته کوم مقام ورکړی دی قیامت ورځې به انبیاو ته حیران وي ډېر لوی مقام عباس ته خدای ورکړی دی مدینه دی مولا علی مسجد کې ناست دی امام حسن مجتبی ناست دی امام حسین ناست دی عباس راغلو سترګې وغړولې خدای یې چا ورسته کېنام سترګې وغړولې مولای کائنات نه ورسته کمبر ناست دی امام حسن مجتبی نه ورسته خپل محب ناست دی زړه کې دی ته د حسین غلام ته حسین نه ورسته کېنه راغلو حسین نه ورسته کېناستو امڅامه مولا فکر شو د حسین شنډې وچې وې مخې ته وکړو کمبار بیړې سره لاړ شه حسین تږی دی لږې اوبه راوړه یی څه کله کمبار پڅېدو عباس د یی د حسین غلام موجود دی کمبار څنګه یې محبت شو ته اوبه راوړي څلورو کالو دی عباس منډې شروع کړي کور ته ننوتو مور ام البنین ورته سترګې وغړولې عباس د ډېرې تیزې منډې کوي غېږه یې وشلوله عباس یې غېږې کې ونیولو عباس زویه خیر وکړې څنګه تیز منډې سره راغلې مورې ډېرې خبرې مه کوه ما ته جام اوبو نه راکړه حسین تږی دی داسې نه وي څه کمباره ټولو نه مخکې اوبه یوسي زه ډېره معافي غواړم دغې جملې سره مور بیبي لګیا شوه اوبو نه یې ورته جام ډاکو عباس د منډې کوي مسجد ته د رڅي نیمې اوبه د عباس لمنو نه تالي شوي دي نیمې اوبه د عباس وربندو باندې تالي شوي دي خو څه کله مسجد دروازې ته رانوتو مولای کائنات ټوی وکړي مولا څه کله ټوی وکړي چودله مولا ویلې وژړې دې ورو بچی نه خو اوبه تالیږي غږ یې وکړو دغه وخت ته د نه ژړم څه عباس نه اوبه تالی شي نو مولا څه دپاره ژاړې ویله هغه وخت ته د ژړم څه کله مازدیګر ټیم نه فرات نه عباس کله راوخیږي دوستانو قسم په خدای دی حسین ورته الور نه ولاړ دی صرف د عباس نشان د ورته بریښي ما خپله کتاب کې لیدلی دي حسین د عباس نشان ته سترګې غړوي کوم طرف ته نشان تاو شي مخ طرف ته د حسین تاو شي د حسین زدارو تاریخ جملې دي ډېره معافي غواړم خدای دپاره که ما سره جملې سختې شوې اتیا کسان یې واصل جهنم کو 4,000 کسانو فرات باندې قبضه لګولې ده د علي تږی شیر راغلو ټول فرات یې خولې کړلو یی څه کله فرات عباس داخل شو د وړې ورمنې ماش کې ډا کړلو خوله یې وتړله 3 ورځې تږی دی عباس غواړي اوبه وچې کې زه ملنګانو نه ډېره معافي غواړم یی څه کله عباس اوبو کې لسونه ورکې کلابې یې ډاکې کې څه کله یې خولې ته اسکولې د شهزاده علي اصغر تږي شنډې یې وکې ولېدلې ډېره معافي غواړم خدای دپاره ډېره معافي غواړم د حسین زدارو خدای دپاره دوه ټکې متامته پرېږده دوه ټکې متامته پرېږده دوه ټکې متامته پرېږده سلام چرا بلکت القرية que la goya hotel una corchat قسم په خدای د دنیای جوړولې ده ډېره معافي غواړم خدای دپاره ماته معافي وکړه یی کله اوبو کې د وړې سکینه شنډې ورته وبرېښېدې عباس اوبه تالې کړلې فرات نه روان شولو ډېره معافي غواړم خدای دپاره سوال درته کوم یی کله فرات نه عباس راوختلو حسین د سترګې غړوي سترګې د غړوي نشان د کله یوه طرف ته شي کله د بل طرف ته شي یو ظالم داسې ګزار وکړلو د عباس خای وارومان دې زخمي کړلو یی څه عباس مشکل لاس ته بدل کړلو یو بل ظالم راغللو د عباس کې لاس باندې ګزار وکړلو خدایه دنیا خورنګه وای
یو روي دی یې سترګې مې غړولې عباس ماشک خولې کې ونې وړلو نه غواړي عباس ماشک پرېږدوي دغې جملې ته د زمانې مولا ډېر ژورې ویلې کوم شهید څه کله واسله کوزېدی هر دوه لسونه بې لګولو کله د حسین میلنی واسله کوزېدو بدن سیر دوه لسونه نه وو خدایا دنیا خورنگه وای یا دنیا همیشه با تا وفای دوی لخو جامې سره ویوي واد کربلا ډېر ستړیا حسینا متویانو مولا کله میړني جنازې له خیمو ته راغلو د عباس ناخ کې ورسره وي چوک لوېدلی حسین خویان دي شوړېدلي چوک لوېدلی حسین خویان دي شوړېدلي خو ژړا نه حسین سر کر راولي چوخی موتا عباس لاسونه راوړل د حسین خویندې ټوله ولوېدلې و د ما شیرینې خورې نن څه څوره شوړېدای شي خورې شوړه ویلې نن مه مېړنی عباس بارات نه خو بیا ولی دی د حسین خویندې ټوله ولوېدلې دینه پاس ته خپل ځانونه کته جوړ کوئ و بیبیانو دینه پاس ته خپل ځانونه کته جوړ کوئ ګرانې خورې ته عباس پرې شوې منګولې یا متمیانو زینب دوه لاسونه واچول ګریوان ته زینب دوه لاسونه واچول ګریوان ته علمدار لیجې یې پرې پرې ولیدلې مرخویلې د ویلې زینب مخنې راغلې ما څه ګرانې خور ته سترګې غړولې مدامیانو د قیامت جمله د مولا حسین د خور ته یایي خورې مړوئ دا به څوره خوږ وي خدایا خورې مړوئ دا به څوره خوږ وي خدایا څه نشانې دی په دې شانې ژړېدله څه عباس ژوندی و ما به خوب کولو یا اوس تلا شوم څه عباس د الوېدله یوه سیداري په هر چاته د راشي شاید څه ځان وي عالم در باندې سپارلی یا صرف ذکر کوم هغه نه بعد ټول کوم کسان یو اول دا خبره اورېسو مړی پروګرام شوی دی مړی نه څوک لوړ نه شوی ازادارو د کربلا پیغام صرف 2 منټه هغه نه بعد شکرې والا الفاظ ته کوم کربلا ته ستا یا موږ ته کوم پیغام رکوي ته پکار دی یو منظم ټولای وي منظم قوم وي ایتو هر یو عمل نه ایتو سینه نه ایتو جنگ نه ایتو امن کې ایتو اسپیټال کې کته بیماری کته کوم صورت کې کته ایمرجنسی کې یا تو نه دی علی والا بینرسی تو نه دی حسین والا بینرسی تو نه چیتا تهذیب او تمدن ته نه پویر نشي کته جنگ صورت کې ته پکو د اسلام و دایره اسلام دایره کې ان نه وي ایتو اتفاق او اتحاد تو یو بل باندې قرباني تو یو بل توینه ور کولې تو یو بل سک کوما کولې تو یو بل سره امداد کول دا ټول حسینی موجود په کار حسینی کردار ته ادا
هغه نه بعد دا مو تاسو ته یوه خبره ده چې تو سنځنې کې سبا ته یا محرم هر صورت باندې چې بل کس تو که سنځني کسي که ته چې ته ډراور وي که ته چې ته سفر کې وي چې تو سه بل څوک دسه ناست وي غیر شیعه دسه ناست وي نو هغه تو نه متاثر شي چې د مولا علي شیعه دا شی دی که دا شی نه وي که نه نو مولا صادق علیه السلام وایي چې کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا ته یارې کې لمونځ نه کوې ته مثلا بل څه نه کوې ته تو نه وي دا شیعه دا بېلمانځه شیعه دي دا شی دي دا شیعه دي دا ګنده دي دا شیعه دي نه ته ټولو نه صفا وي ته ټولو نه مهذب یې ته زیاړې نه کوې ته هر وخت یې لمونځ کوې ته روژه ساتې دا مې یو پیغام دی او هغه نه بعد زه دا ته څوره شرکا دي دستو والا دي چا تکلیف کرده وړه بچی دي سپینګیري دي جوانان دي قوم کمیټې طرف نه قوم طرف نه ټولو زړه ګهرنیو نه شکر یاد کوو خصوصا علماء کرام ډېره زیاته شکر یاد کوو بالاخص فرزند قائد شهید علامه سید علي عارف الحسیني ډېره زیاته شکر یاد کوو چې هغه موږ ته دلته ټایم راکړو هغه بیمار دی هغه په باوجود موږ ته ټایم راکړو خدای د هغه نه امام زمان خطر نه دا ټولو نه دا تازیهداري دا تکلیف حسین دربار کې قبول و منظور وګرځولی کی خدای ټولو ته توفیق ورکړه زه اوس هغه صاحب ته چوپ ته چې راشي دعا وکړي وصلی الله علی محمد و